سلامونه پخیرونه پخیر علی پخیر رمضان ته څنګه جناب تاسو ټیپ ټاپ په مزي کې د روزي سره او کنه روزه ورو لګیا د سختی کی ظاهر خبر ده چې اغه ګرمي هم وي او روزي سړی نسی نو اغه انرژي چې کوم په شروع کې وي اغه بیا ورو کمیږي خو دا ډیره زبردست خبر کله سړی د روزي نیولو اراده وکي کنه نو خدای پاک ول دومره زبردست طاقت ورکي او توفیق ول ورکي چې اغه بیا ټول روزي ونی شنو مطلب دا چې ټول خبره په اراده باندې چې اراده تاسو په خوي لیدونکو نن بیا تاسو پروګرام کې پخلی سیګمنټ هم شته دی او بېلابېل میلمانه هم شته دی نیوټریشن نن زموږ پروګرام کې به وي چې هغه به تاسو ته ښیي چې وایي روژه کې چې دی کوم خوراک چې دی هغه هیلدي دي هغه موږ ورته خوراک خو ټول کوي ظاهره خبره ده ټوله ورځ وږي نو بیا چې روژه ماتې کېږي نو بیا خوراک کوي خو داسې خوراک چې هغه څه فایده خو م ورسوي که نه لکه سړی ورسره صحتمند دی او که صحتمند دی نو بیا به تاسو باندې روجي نه بوج کیږي امین لیک روجه به سختيږي نه نو په دې باندې هم خبرې کوو خو د پروګرام اولنی سیګمنټ کې اولنی چې کوم کار دی هغه کوم هغه دی چې تاسو سره حدیث شریف شریک کوم او نننی چې کوم حدیث شریف دی هغه دی نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایل د ګناهونو نه توبه کولو والا داسې دی لکه د هغه چې ګناه کړي هم نه وي نو توبه او یقینا چې دا میاشت چې څومره موږ عبادت کوو څنګه مخکې نه توبه وباسو او څومره ځان له د مغفرت دعا کولی شو نو دا یو ډیره غوره موقع ده لیدونکو همدې سره زما د روافضه د ماسټر طرف ته کوم چې زموږ د پروګرام سپانسر دی روافضه د ختیج یو سلولس کاله پخوانی افسانوي شربت دی د نړۍ انتخاب دی چې ذهن روح او بدن تازه کوي او انرژي زیاتوي د روافضه یوازې په پاکستان کې نه بلکې د نړۍ په 15 هیوادونو کې خلک خوند اخلي په روافضه کې د بوټو او د میوو شتون په ځانګړي ډول توانایي ورکوي او ورسره تازګي ورکوي د روافضه یو جګ جوړ کړئ او په فریج کې کېږدئ کله چې میلمانه راشي نو ورته یې ورکړئ که تاسو د ډوډۍ په میز روافضه نه ګورئ داسې احساس کوئ چې یو څه ورک دي همدې سره زما د هاوس نسلې ملک پیک بس تاسو رمضان ښکلی کی موږ به تاسو ته زموږ بهترین پروډکټس درکړو نو تاسو زموږ له هر پروډکټ څخه خوند واخلئ تاسو کولی شئ د یوټیوب له لارې زموږ د پروډکټس 10 غوره ترکیبونه زده کړئ تاسو کولی شئ دا په شیک او چای کې ګډ کړئ او خوند یې بهترین کړئ موږ باور لرو چې تاسو به دا ټول ترکیبونه هڅه وکړئ او په رمضان کې به خوند واخلئ او همدې سره زو د یو بل زبردست شربت طرف ته چې هغه زیاتره خلک خوښوي او په روژه ماتي کې د هغې نه خوند اخلي ټینګ رمضان هره ورځ خپل ځان ته مستقبل جوړ کړئ د روژې په دې مبارکه میاشت کې باید د خپل شاوخوا خلکو خیال وساتو نو راځئ چې د روژې په مبارکه میاشت کې خوشحالي ولمانځو د ټینګ رمضان سره ټینګ ویټامین سی لري چې د قوت مدافعت وړتیا کوي په ټینګ کې هر خوند تاسو ته د دې د اصلي میوې خوند درکوي واو لیدونکو همدې سره زو اوس موږ ترسکون کچن تھا جی عفران ویلکم آج دوبارہ آپ میرے پروگرام میں موجود ہیں کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر ہے جی الحمدللہ اوکے تو آج آپ کیا بنانا سکھائیں گے لوگ آج ہم اٹالین فوڈ بنائیں گے اٹالین پاستا اوکے پاستا واو جی الفریڈو پاستا ہوگا یہ ہم بنائیں گے تو اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا آئل چاہیے ہوگا کوکنگ آئل گارلک پیسٹ جی وہ چاہیے ہوگا چکن چاہیے ہوگا اور کریم چیز ملک اور ٹیسٹ اب اس کی بنانے کا طریقہ کیا ہوگا اس کا بنانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے آئل کو ڈال کے اس میں گارلک پیسٹ کو تھوڑا سا براؤن کریں گے پھر اس میں چکن کاٹ کے ڈال کے اس کو کوک کریں گے اس کے بعد ہم اس کے اندر ملک ڈالیں گے کریم ڈالیں گے پھر پاستا ڈالیں گے تو تھوڑی دیر میں 5 سے 7 منٹ میں اوکے لیدونکو زمونږ پروګرام کې چې کوم دی نو یو بل اضافه شوی د یو بل سپانسر دا وخت به تاسو دا چې دی نو ښکاریږي د دوی دا ګفټ هیمپرز دي زمونږ چې پروګرام کې کوم میلمانه راځي هغوی دپاره هم دي او زمونږ کچن کې چې دی تاسو ګورئ چې د دوی پروډکټس هم پراته دي او بلاشې پروډکټس دي واو نو دې نه تاسو هم خوند اخیستلی شئ زمونږ میلمنو ته خو دا ګفټ دي زبردست نو تھینک یو ور مچ د دې نه اوس یو بریک کلو چې د میلمنو سلسله بیا واپس را شروع شي او هغې سره د نن ټاپکس چې کوم دی هغه ډسکس کوو یو ورکوټ شانتي بریک
لیدونکو ویلکم بیک ټو په خیر رمضان. لیدونکو ما سره اوس پروګرام کې میلمه ناست دی، خو زه غواړم چې لاړ شم د کچن طرف ته او وګورم چې زموږ کوم شیف دی نن هغه کوکنگ شروع کړی دی او کنه لگ گیا دی. جی جناب، تو آپ نے کوکنگ شروع کی اور سب سے پہلے کیا کریں گے؟ یہ پاستا جو ہے یہ ریڈی کرنے کے لیے پہلے کیا اس کو ابالنا پڑے گا؟ जी पास्ता ये हम बॉयल करके मैंने लाया हुआ है, ये इसे बॉयल करते हैं 5 से 7 मिनट में ये बॉयल हो जाता है। 4 से 7 मिनट में? जी 5 से 7 मिनट में। ओके 5 से 7 ठीक है, ये बॉयल हो जाता है। बॉयल करने के बाद फिर ये भी एक टेक्निक है क्योंकि ये अक्सर आपस में वो हो जाते हैं, उलझ जाते हैं चिपक जाते हैं। जिस पानी में आप बॉयल करें उसमें ऑयल डाल दें थोड़ा सा, कुछ 2-3 चम्मच। ओके, तो ये आप उसमें फिर मिक्स नहीं होगा। जब इसको निकालेंगे तो ठंडा पानी मारें इसको, ये अलग अलग होगा जो है। बस इसमें ऑयल डाल दें थोड़ा सा, ये अलग थोड़ा सा ऑयल डालने हो। जैसे आप इसको निकालें तो आप इससे ठंडा पानी डाल दें ताकि ठंडा ये पानी डाल के फिर थोड़ा सा बेशक ऑयल डाल दें तो ये बिल्कुल अलग अलग होगा जिस तरह ये देखें। हाँ, बंदे को भूख लगी हो तभी ये आपने तैयार ही नहीं किया, मुझे अभी से लग रहा है वाह वाह क्या ये कितने मज़े का होगा। यार होता है तो खाइएगा अफ्तारी में। जी, तो आप कुकिंग शुरू कर लें। लिदुन को मोंग सर चखपल मोहतरम मिलमा दल तक नाज थे प्रोफेसर रशीद अहमद, वाइस चांसलर मालकान यूनिवर्सिटी, स्टडी मशी डॉक्टर साहब अल्लाह खसाता द खैस्ता स्वास्थ्य साथ ताल्लुक थे او لګ د سټوډنټ لایف راته لګ وای چې ملکند کې چې د یونیورسيټي کې تاسو سبق ویل بیا واپس تاسو ماستر او پی ایچ ډی چې تاسو پېښور یونیورسيټي نو کا څومره فرق دی دواړو کې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. چونکه چې څو وخت ما سبق وی نو په صوبه کې دوه یونیورسيټیانې وي، یو د پېښور یونیورسيټي یو د ګومل یونیورسيټي. په هغه زمانه کې خو یونیورسيټي صرف کانسپټ او چې دا په پېښور یونیورسيټي، خو لیټلی بیا چې کله د 2002 نه د کم تعلیم یو ټرند روان دی نو په هغې کې بیا 2001 نه آنورډ ملکند یونیورسيټي ده. فرق به زه څه ووایم، خو زمونږ خیال دا دی چې اوس ملکند یونیورسيټي چې په دا توګه ده نو دا د صوبې د ټولو نه بهترینه یونیورسيټي ده په ریسرچ او په ټیچینګ کې. څنګه چې تاسو ویلي چې یاره دغه دوه یونیورسيټي وي کې پی کې او خاص کر پېښور خو د یو خدا چې هیسټوریکل هغه حیثیت هم دغه یونیورسيټي لري، نو چونکې تاسو دغلته زیات پاتې شوي، تاسو دغلته کې سبق کوئ واپس ملکند کې، نو داسې څه دي چې خلک لکه څنګه چې تاسو اوس خو یونیورسيټیز ماشاءالله په کې پی کې ډېرې زیاتې شولې، خو داسې څه دي چې هغه پېښور یونیورسيټي جدا کوي د نورو نه؟ یو ځانګړی اهمیت لري یا نه لري یا اوس هغه فرق نه لري؟ دې باره کې مې تپوس کول غوښتل. نو زما د ځانګړتیا لري زما د پاره خدا د چې ما پېښور یونیورسيټي کې سبق ویلی دی، خپل ځواني مې په هغې کې تېره کړې ده، خو که بل چا په ملکند یونیورسيټي کې سبق ویلی د پاره ډسټنکشن د ملکند یونیورسيټي دی. ښه، نور داسې خاص ډفرنس نشته دی. نور د دغې هسټرۍ نه ما سوا تاسو ته ما ووایي چې که موږ په نن سبا په رینکینګ کې خبره کوو نو د ملکند یونیورسيټي د نورو یونیورسيټیانو نه مخکې ده. ډېر ښه. دا راته وایي چې تاسو سره ملکند کې د کوم کوم ځای سټوډنټس راځي او هغلته سبق کوي؟ موږ سره د پوره صوبې بلکې ایون د پاکستان د مختلف حصو نه هم سټوډنټان راځي او سبق کوي. ډېر ښه، صحیح ده. او د نجونو تعداد به هم دې کې زیات وي؟ بالکل ده. دا راته وایي چې ستاسو د کیمسټري سره دومره مینه ولې ده او دا شوبه هم ولې خوښه کړې وه؟ شاید د بچپن نه زما یو خواهش و چې زه د کیمسټري ووایم. خو ولې؟ د هغې ریزن ځکه چې څنګه بچپن کې ځینې خلک وایي زه به فوج ته ځم، ځینې خلک وایي زه به ډاکټر جوړېږم که نه، نو میبي د فوج هغه وردي چې د ماشومان چې دی هغه اټریکټ کوي زیاتره، یا د 23 مارچ پریډ یا داسې، نو ډاکټر چې کوم دی هغې وایي چې ډاکټر ته ځي نو یېرېږي، نو وایي چې دا ډاکټر چې دا به ډېر اهمیت دی، نو داسې ځینې جنکۍ د هغې شوق د ټیچینګ، نو ستاسو د کیمسټري سره داسې څه چې تاسو اټریکټ کوي په وړوکوالي کې؟ شاید ما چې اولنی پی ایچ ډي لیدلی و نو هغه د کیمسټري و. In that time I was in class 6. او د شپږم نه زما دا یو خواهش و چې یاره که ښه تعلیم کېږي نو دا به په کیمسټرۍ کې کېږي، نو د هغې نه زما یو دغه چې کاش ما کیمسټري وکړه، پی ایچ ډي مې وکړه. ښه، ډېر ښه ډېر ښه. ښه، د څو نه خویندې تاسو؟ 8. ښه، تاسو څوم نمبر باندې یې؟ زه په 9. ښه، ماشاءالله. نو تاسو چې نور کوم وروڼه خویندې یو هغې دا درته وایي چې کیمسټري څه کوي چې ته به بلې شعبې ته باید لاړ شي، بل ځای کې به دغه وشي، داسې څه خبرې تاسو هم اورېدلې وي؟ نه که نه شروع نه سپورټیو و؟ زمونږ فیملی چې ده شکر دی زما پلار زمونږ د بر سوات
اولنې ایجوکیټډ سړی دی، اولنې استاد دی. ډیر ښه او زما خیال دی زموږ په کور کې اولنې د ښځو ایجوکیشن زموږ په کور کې دی. نو ماشاءالله زموږ ماحول چې و ډېر سپورټیو، نو داسې ډیر چا ډیر ښه. سپورټ کړی یم او اپریشیټ کړی یم. دا چې په خپله تاسو بیا ښوونکي شئ دغه اراده هم څنګه وکړه چې تاسو زده کړه ورکړئ بیا مخکې؟ نو داسې وه چې انیشیلی خو ما په پاکستان اټامیک انرژي کې نوکر وم. جی بیا د وخت سره داسې وه چې په ملکڼ یونیورسټۍ کې زما استاد و پروفیسر ډاکټر رسول جان صاحب ډېر ویل نون سړی دی. د هغه یو خواهش و چې رشیده که ته راشې نو ته به په یونیورسټۍ کې ډېر پروډکټیو وي. په دې کې څه لاس زما په راتلو کې زما د استاد دی. ها صحیح صحیح. مثلا دا چې دا واقعا ویل کېږي چې د مور پلار تربیت خو ماشوم خپل فیوچر څنګه ډیسایډ کړي دا د استاد کاري هغه ګایډ کړي. څه ګورئ چې نن سبا یو جنریشن ګیپ نه دی د استادانو د سټوډنټس په منځ کې چې هغه استاد سوچ سره یا دغه سره هغسې دي دغه څنګه چې هغوی غواړي وي چېرې د اولډ مایند سیټ دی او زموږ چې کوم دی اوس نوي مایند سیټ دی او داسې خبرې چې دا څه حده پورې صحیح دي؟ په څه خبرو کې خو د خبرو نه کېدی شي، خو زما خپل تجربه دا ده چې داسې نه ده. او که استاد او د شاګرد یو رشته ده هغه د ازل نه د ابده پورې ده. هغه د دواړو په هغه ډیفاین کولو ده چې هغې څنګه مینټین کوي. نو که استاد دی نو شاګرد دی هم هغه شان شاګرد دی. زه په دې خبره کلک ولاړ یم. دا راته وایي چې کیمسټري چې کومه ده دا د کومو خلکو دپاره انټرسټینګ ده؟ ځکه ځینې خلک خو وایي چې دا خو ساینس او دا څیزونه او دا بایو دا کیمسټري دا خو کله چې موږ سکول ټایم کې وایو نو موږ یاره دا ډېر ګران کار دی. نو دا ګران کار ستاسو دپاره څنګه اسانه یا دا اسانه دی؟ نو د څه حده پورې چې د کیمسټرۍ خبره ده نو که موږ د ساینسز خبره وکړو نو بغیر د کیمسټرۍ نه خو دي نه. او که د کائناتو د حسن خبره وکړو نو ایون که د کلرز خبره کوو نو کلر څنګه جوړیږي، کلر څنګه کمپوزیشن راځي. د دې نه ما سیوا که جامې دي جامې څنګه جوړیږي یا استیټیکلی دا ټول پلاستیک چې دي دا څنګه جوړیږي. نو د کیمسټرۍ نه بغیر خو زما خیال د جهان روانول به ډېر ګران شي. ښه صحیح ده. دا راته وایي چې کیمسټري څنګه چې تاسو ویل چې دا جهان روانول به ډېر زیات ګران شي، نو دا راته وایي چې فیمیل په دې کې څومره تکړه دي په دې فیلډ کې؟ वही जी वजूद जन से है कायनात में कायनात में नो जमा ख्याल पदी के सुमरा तकड़ी पदी फील्ड के जमा ख्याल ले तकरीबन यौ शांति او د څه خبره نشته ته چې کله موږ د علم خبره کوو نو علم د هر سړي په خپل جستجو په تلاش منحصر دی. هغه په دغه باندې په ځن باندې دی چې هغه دغه کم سکس دی نو هغه کچا ډېر کوشش وکړو د خدای پاک یو نظام دی هغه به ډېر مخکې لاړ شي او که چا ونه کړو به پاتې شي. تاسو خبر وکړه چې کوم وخت کې تاسو فیملی په جنکو باندې سبق ویل نو هغه یو یوازینی فیملی وه داسې. تر دې ټایمه پورې اوس هم په ډېرو ځینو علاقو کې چې کوم دی د نجونو زیاته اعلی تعلیم د مخالفت کیږي. بس ډېرو ځینو کې خو لا سکول ته نه ځي که ډېرو ځینو ته ځینو هغه نه پرېښودل کېږي چې هغه مخکې یونیورسټي لیول باندې سبق ووایي. ستاسو چې کوم وخت کې ستاسو فیملی سبق نو آیا مخالفت و؟ آیا د خلکو نظر دا و چې دا نه دی صحیح یا تاسو فیملی داسې رکاوټونه یا بندیزونه ولیده یا یې واورېدل؟ نه زما خیال دی ته څه خبرې چې دي هغه کانسپټوال دي او څه نه څه چې کله د یو اګریرین سوسایټي نه هغه شفټ کیږي د سوسایټي نو په هغې کې به څه نه څه قدغنې وي. هغه د تعلیم سره هم نه دي او د جونو سره هم نه دي ریلیټډ. خو که لږ مخکې موږ لاړ شو نو په سړو په تعلیم هم پابندي وه. نو زما خیال دی داسې څه خبره چې کله بدلون راځي نو بدلون خو داسې نه اکسپټ کېږي. بدلون راتلو دپاره مخکې چې څوک اول سټپس هلي هغې څه ناسې هیټ خو بیا فیس کوي که نه. نو د بدلون باندې منحصره ده چې هغه څونه دی او راوستونکي څوک دي. که هغې انقلاب راولي نو وینه به تویې او که ګریجول کېږي نو په ایولوشن همیشه چاته نه ښکاري چې بدلون راغی که رانغی.
ها دا راته وایي چې دا اوس موږ په دې سټوډیو کې ناست یو او که تاسو کیمستري دی کې وګورئ نو کیمستري تاسو ته کومو څیزونو کې ښایي لږ موږ ته ووایئ. कुकिंग की او جی फ्राइंग की दागे केमिस्ट्री चेंज की ها फाइन दा टोल डिफरेंट कलर्स दी कपड़ी दी दा पॉलीमर्स दी बरा पॉलीमर्स दी पेपुन दी ठीक दा तारुन दी डिफरेंट دام دی دا بالکل دا کپڑے زمونږ دا چکلا نیچرل پالیمرز ته وو ایون د 70s پورې اوکې نو خلکو به یو جوړه جامې وي او د ډیرو کم خلکو سره به جامې وي ها خو چې کله کیمیکل ریان راغی او مختلف ډیفرنٹ کیمیکل نه کپڑے بڼل شروع شو نو وسته هر چا شکر دی زما شان غریب سړی 4-5 جوړې جامې ماشاءالله ها ډاکټر صاحب کیمستري خو یو دا چې تاسو زده کوئ کیمستري چې کم سټوډنټس وایي یا په هغې کې د هغې فیوچر هغې ته د کم فیلډ لارې کولاویږي مثلا هغې ټول انډسټریز ته تللی شي ها هغې ټیچینګ ته تللی شي هغې اټامیک انرژي کې جاب کولی شي هغې ټیچینګ له تللی شي د اټامیک انرژي نوم چې موږ وارو نو زموږ اټم بم طرف ته سوري د غزینو آیا دا هماغه دی یس دا اټامیک انرژي چې دا چونکې د دې چې کوم موږ جنرال خبره کوو نو دا دوه خبرې دي یو خو د پیسفول یوز دی او جی او یو د جنگ د پاره دی نو که د جنگ د پاره شي نو اټم بم خبره ټیک ده خو نور خو که موږ په ژوند کې وګورو نو په تخمونو کې چې نوي تخمونه راځي د زراعت والا په دې کې د دې لار شته یا که موږ وګورو نو چې څونه سرجیکل انسټرومنټس دي دا چې کله مینوفیکچر شي نو آخر سټرلایزیشن په نیوکلیر ټیکنالوژي کېږي د دې نه ما سوا که د الوګان دي موږ وایو چې یاره دا دي د ډېر ټایمه پورې موږ کیدو نو د دې کې په لاهور کې یو فیسیلیټي ده پارس ورته وایي هغې ته بوځي او ریس ترې پاس کړي او بیا دا خرابېږي نه د دې نه ما سوا چې کوم کینسر ټریټمنټ هاسپټلز دي زموږ په ملک کې ډېر شی دي د ایون د پاکستان اټامیک انرژي په هر ښار کې تقریبا یو دغه دی ځکه په اسلام آباد کې سینور دی په پېښور کې ارنم او داسې ډېر سټیشن دي دا د خلکو ټریټمنټ هم کوي او ډایګنوسټک پرپزز دپاره هم ټیسټونه کوي چې یاره ډېر لکه د بیماریانو دپاره نو هغې هم دغه هم په نیوکلیر ټیکنالوژي کوي نو دا لازمي نه ده دې نه ما سوا په ډیفرنټ انډسټریل دغه کې چې کله موږ سسیز جوړ کړو کیټګاریکلی د میټل نه نو په هغې کې ډیفیکټس چې دي موږ په نیوکلیر ټیکنیکس باندې ګورو د دې نه ما سوا چې په په بازار کې خرڅېږي یا اخلو د هغې کې څه اډلټریشن دی نو هغه هم په نیوټران اکټیویشن انالیسس کوو موږ موسټلی او نو نیوکلیر ټیکنالوژي چې ده یوازې دغه نه ده او دغه ایټم پار پیس چې دی دغه د دې ډېر غټ براډ فیلډ دی خو چونکې موږ د دغه یوې خبره کوو نوره نه کوو یزدان ما ډېرو خلکو ته به نن زما غوندې پته لګېدلې چې اوکې دې کې نور هم صرف ایټم بم پورې نه دی ځکه زم د کچن طرف تھا جی عفران ابھی آپ کوکنگ کر رہے ہیں کیا بنا رہے ہیں ابھی جی ابھی پاستا بنا رہے ہیں بس نہیں یہ جو آپ فرائی کر رہے ہیں یہ کیا یہ بتائیے جی چکن فرائی کی ہے اس کے بعد اس میں کریم مکس کی ہے اوکے تو ابھی اس میں چکن کس طرح کاٹا ہوا ادھر دکھائیں گے آپ چکن یہ جولین میں کٹنگ کرتے ہیں اس کی اوکے یہ اس طرح کے جو چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں جولین اوکے اس کی کٹنگ اور یہ بون لیس جو ہے جی بون لیس چکن وہ اوکے ٹھیک ہے تو چکن تو جلدی بنتا ہے تو میرے خیال میں یہ اسی میں ہی بن جائے گا یا پہلے سے آپ نے ابالا ہوا تھا ہاں یہ بن جائے گا یہ چکن ابالا تو نہیں تھا نہیں چکن ابالا نہیں ہے یہاں پہ ہی کٹنگ کر کے تو یہ بس بون لیس چکن لے آتے ہیں یہ بوائل نہیں ہے صحیح ده ها ډاکټر صاحب دا راته وایي چې یونیورسټیز چې کوم دي زموږ یو کووډ چې دی هغه تیر شو او زیاتره سټډیز چې کوم دي نو هغه په آنلاین کلاسز نو کیمستري والا آنلاین کلاسز څومره په حق کې او څومره دا باندې مطمئن یې چې سټوډنټس په هماغسې زده کړه کړي لکه څنګه چې کلاس یې کېږي په آنلاین کلاسونو کې خو څه مثلا نه خو په آنلاین کې کیټګاریکلی د پریکټیکل ایشوز راځي او نو پریکټیکل هغه شانتي نه و خو بهر حال هغه
یو آفت و نو د هغې سره بل څه حل نه کېږي. نو دغه سټوډنټس چې کوم دي اوس دا څنګه ایکول کولی شي چې هغه دی آنلاین ایگزام یا آنلاین دی سبق ویلی دی او اوس پریکټیکلی چې دی هغه خو یو سپیسیفیک ټایم و د هغې نه وروستو هغې مخکې هم کړی بیا رالو موږ هغې کوشش وکړو چې هغه د هغې هغه کمی موږ لرې کور کوي هغه تاسو ځکه چې اکثر داسې که نه چې کوم ډاکټرز دی میډیکل کې هغې سبق کوي او بیا پریکټس نه وي که نه نو آنلاین خو پریکټس چې نه وي نو هغه رزلټ د سټوډنټ نه وي کوم چې د زده کړې هغه رزلټ نه وي کوم چې پریکټیکلي هغې پریکټس دا کړي. نو اوس یونیورسټي ټایمینګ صحیح دی اوس خو فلحال هر څه اوپن دی اوس تاسو ایگزامس کله کیږي یا وشو ایگزامس ځکه چې ځینې خو یو یونیورسټي روټیني په سیمسټر میډ سیم او فاینل نو روان یا شکر دی خدای پاک یو رحم دی چې دغه یو وبا خلاصه شو نو سیستم تقریبا نارمل شو. چونکې تاسو په خپله د سوات سره تعلق دی د ملکان یونیورسټۍ کې تاسو یې په خپله دا رات په سوات باندې دوه ډېر غټ آفتونه تیر شو. یو خو طالبانیزیشن چې دی او بیا هغې نه پس چې کم سیلاب نو دا دوه داسې واقعاتو چې په هغې کې ډېر د سوات خلک چې کوم دی هغه مایګریټ شول یا متاثره شو د هغې نه نو دا دونه حادثونه پس اوس تاسو څه ګورئ چې آیا فیمیل ایجوکیشن چې کوم دی ځکه چې د ملاله یوسفزۍ هغه انسیډنټ چې دی هغه هم د سوات نه شو نو په دې دومره کلونو پس تاسو اوس د دغه سوات د مختلفو ځایونو نه صرف یو د ملکن نه د مختلفو ځایونو نه چې کوم فیمیلز ګډون ګورئ تاسو په یونیورسټۍ کې د سبق طرف ته او جی زما خیال دی دا د سوات د خلکو یا د هغې علاقې د خلکو هغه پروګریسیو نیچر و چې څه د دې دونه افتونو هغه اوس هم سټیبل دی او نارمل لایف پکې تېرېږي د حمیدي د جنکو د سکول او د سبق دپاره جی صحیح ده. ښه دا راته وایي چې ستاسو دپاره په خپله چې تاسو کله کیمسټري کې پی ایچ ډي کوله نو آیا تاسو دپاره څه پرابلم و یا انټرنیشنل معیار باندې دلته پی ایچ ډي کول په کیمسټري کې بالکل صحیح دي یا نه څه کمی پیشي شته دی؟ زما خیال دی پرابلمز خو چې هر څوک هر ځای کوي نو هغه ته به وي ښه او د پرابلم خو که پکې نه وي نو بیا خو دغه پی ایچ ډي به کېږي نو اوکې او د ساده پورې چې د معیار خبره ده جی نو شکر دی زموږ یونیورسټیانې چې دي ټولې لږ ډېر کمیشته په بین الاقوامي د بین الاقوام په معیار پوره دي او د هغې د کیو ای رینکینګ که موږ خبرو کړو ملکن یونیورسټي په دنیا کې په 201 نه 250 پورې ځای ځان له لري او داسې زموږ ټولې یونیورسټیانې چې دي نن سبا به بین الاقوام چې کوم رینکینګ راځي نو زموږ ډېرې یونیورسټیانې په هغې کې ایثار علي او هغې پکې داسې نه لګي چې لکه 200 225 250 پورې ډېر زیات یونیورسټي بره مطلب ډېر یونیورسټیانې چې هغې نه ملګه که نه لکه دا 100 ډېرې زیاتې نه دي 150 داسې نه شي کېدی چې دا لږ نور هم راکم شي دا نمبرز چې لکه دوی 50 ته ورسي یا 40 ته ورسي دا د دنیا خبره ده نو دنیا خبره کوم او څنګه دنیا خبره کوم یس دا خبره ټیک ده که زموږ د یونیورسټیانو خبرو کې نو زموږ د پنجاب یونیورسټۍ صرف د 100 کالو نه ډېر عمر دی نور یونیورسټیانې خو د 100 کالو هم لا پکې نشته. د پېښور یونیورسټي څنګه ده؟ 1954 تاسو حساب کوئ لا 100 کاله به نه پوره کېږي د عمر د یونیورسټیانې که موږ د دنیا د کمو یونیورسټیانو چې موږ خبره کوو د هغې د 3-3.5 کالو نه ډېر عمر دی. ښه نو ظاهره خبره چې نو تاسو دا وایي چې عمر چې دی نو هغه کاونټ کېږي د یونیورسټۍ په کوالټي کې سټډي یعنې سبق معیار نه کاونټ کېږي یعنې تاسو چې دا رینکینګ نه دا خبره داسې نه ده چې کله څوک څونه ایکسپیرینس گین کوي نو د هغه به دونه تجربه کېږي او هغه به دونه ښې طرف ته ځي. دیر از نو شارټ کټ فار ایکسپیرینس. اوکې صحیح لکه داسې نه ده چې هغه یونیورسټي نن موږ جوړه کړه نو دا چې د کومو مسلو سره نن پرمختګ کېږي نو سبا به دا نه وي او دا خو د دې د ترقۍ سفر دی دا به روان وي. ګاټ اټ ډېره مننه ډاکټر صاحب تاسو زموږ سره ناست یې لیدونکو دا وخت ورکوټ شانې بریک کړو واپس راسان کېږو په خیر رمضان سره اوسئ. لیدونکو په خیر علی په خیر رمضان ته
او اوس موږ سره زموږ بل میلمه هم په پروګرام کې شامل دی. هغې سره به هم موږ خبرې اترې کوو. جی مذهبي سکالر دی مفتی انور سلطان صاحب. مفتی صاحب ستړي مشئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی همدې سره زه غواړم چې کچن ته یو سر ورښکاره کړم ځکه دلته بیا خبرې ډېرې زیاتې شي بیا موږ کچن ته نشو ورتلی. جی عرفان سین کیا ہے یہ بتائیں. बस ये पास्ता थोड़ी देर में रेडी हो जाता है اوکے तो फिर इंशाल्लाह अफ्तारी के लिए तैयार होगा. ډن इसमें صحیح ہے. ښه مفتی صاحب نن چې به کوم موږ ټاپک باندې خبرې کوو هغه د ګاونډتوب یا ګاونډي په دې حوالې سره موږ خبرې اترې کوو. ځینې د روجي سره ریلیټډ کوېسچن هم دي د ګاونډیانو د حق او د حقوق باره کې یا د افطاري یا د سحري په باره کې. خو اولنې سوال زما دا دی چې په اسلام یا شریعت کې چې کوم موږ ته ویل کېږي د یو ګاونډي حقوق هغه څه دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا ډېر اهم موضوع دی او د دې د اهمیت پیش نظر چې تاسو کوم سوال وکړو د ګاونډي حقوق څه دي. نو زمونږ په اسلام کې مونږ یو ډېره ښکلې معاشره ترتیب ورکړې ده الله پاک. لکه زمونږ کمیونټي سنټر چې دی هغه جومات دی او زمونږ په هغې کې د سړو سره ملاقاتونه دي. زمونږ چې کوم دی کې کور دی نو د هغې دایې بایې کورونه دي هغه ته پړوس ویل کېږي او د پړوس هم په موږ باندې زموږ په دغه باندې حقوق دی. رسول اقدس صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې ما ته حضرت جبرائیل امین علیه الصلاۃ والتسلیم چې کله د ګاونډیانو په باره کې د حقوقو وصیت وکړو نو ما ته ګمان پیدا شو چې په وراثت کې دوی ته د حصې خبره ونه شي. لکه څنګه چې زموږ وارثانو کې زموږ رشتهدارانو اعزا ته یو جایداد کې وراثت حق حاصل دی دغسې د دوی په باره کې د حقوقو د چرته احکامات جاری نشي نو دومره اهمیت حامل دي چې ته وګورې نو دا خو ستا خپله لوږه ده چې ته موړې نو ستا په خوراک کې د ګاونډي حق دی. لکه اخلاقي اعتبار سره تعالی دا پکار داره چې ته څه هغوی کره ولېږي څه دوی کره ولېږي او هغو حالت او کیفیت تا ته معلوم وي. داسې نه چې د هغو په کور کې مړی شوی دی او ستا په کور کې ډول وولې کېږي. هغو په تکلیف او په تنګۍ کې مبتلا دي او ته د خوشحالۍ او د فرحت نه نه وزګارېږي. نو دا خبره ده چې ستا د پړوسي په تا باندې ډېر زیات حق دی او د هغه حق ده او د هغه حق د هغه خوشحالي ستا خوشحالي په کار ده د هغه غم ستا غم په کار دی چې هغه په کرب کې وي ته په خوشحالۍ کې وي. دا د پړوس حق نه دی. نو مونږ په دې وخت کې په دیهاتي علاقو کې خو نسبتاً کورونه لږ په فاصلې هغو د یو بل خیال هم کوي خو په شهري علاقه کې چې کوم صورتحال مونږ ته سامنے ده خاص کر اسلام آباد کې جیلیسي ده خاص کر اسلام آباد د جیلیسي نه خو یو بل نه خبره مونږ نه او دلته خو غفلت دی. اوس د هغه غفلت انتها دا ده چې بھائی زه ما پړوس کې څوک دی د هغه څه حالت دی د هغه شناخت د هغه د څه خبرې نه دی خبر. نو دا لږ غفلت دی دې کې تبدیلي په کار ده چې موږ سوچ وکړو هغه څوک دی او په څنګه حالت دی. صحیح ده. ډاکټر صاحب واپس تاسو ته ماحولیاتي تحفظ سوسایټي سره هم تاسو غړي یې نو لږ دا راته وایي چې د څنګه کلایمټ چینج را روان دی او ډېرې خبرې هم دا کېږي ځینې خلک او ځینې کې ونې کېښودل کېږي خو ځینې کې ونې چې دی کټ کېږي. په دې حوالې سره لږ موږ سره شیر کړي چېرې په پاکستان کې څه تبدیلي روانه ده یا د سواد طرف ته چې کوم دی سره روان دي لږ معلومات موږ سره شریک کړي. د ساحه پورې چې د ماحولیاتو خبره ده نو د ماحولیاتو په باره کې موږ دا وایو چې ایکټ لوکلی اینڈ اٹ ول افیکٹ ګلوبلی چې ته خپل کور کې هم سکار کې نو دا به د دنیا په ماحول باندې اثر لري. نو د هغې دا ده چې د ماحول خو چې تر څو څه وشو د هغې خو خبره نه کېږي خو چې زموږ کم نوی جنریشن را روان دی یا زموږ بچي را روان دي هغې له به هم د پاکو اوبو او د پاکې هوا ضرورت وي او دا به هله وي چې کله موږ په دې سوچ مخکې روان شو چې یاره زموږ ترقي چې ده دا به د ماحول په بدل نه وي. ونې به چې څونه پکار دی به وي او د دې سره سره چې کوم زموږ انډسټریز دي کیټګاري کلمه وایي چې یاره د ډېر انډسټریز چې دي د هغې ډېر پلوشن نو دغه به هم لږ کرټیل کول غواړي. لکه زه به تاسو ته دا ووایم چې د لاهور سره خواوشا کې چې کوم د انډسټریز دي د چمړې کارخانې دي د هغې چې دغه دي دا مسلې دي نو هغه ایریاز کې اوس خلک اوبه نشي څښی
او نو یو ورځ خو به موږ دا خبره ریالایز کوو چې دا کمې اوبه چې یا په ډېرو ښارونو کې زموږ واټر ټیبل ډېر لاندې لاړ یس نو د دې به یا یو دغه دا دی چې را روان ورلډ وار چې دی به په فرش واټر دپاره تازه اوبو دپاره وي نو آیا که موږ به دا خپل نوی نسل جوان کول یا د هغې نه وروسته چې کوم کول دی هغې له به په وراثت کې شر بیماریانې پرېږدو او که یو ښکلی او صحتمند ماحول به پرېږدو دا به څنګه ممکنه کوو موږ به خلک د دې په اهمیت او د دې د خطر دواړو باندې څنګه پوهیو د هغې به دا چې موږ به ټولو خلک کېنو ښه او هغې ته به دا خبر رسو چې څه ښه دي او څه بد دي د دغې وجې نه مختلفې سوسایټیانې د ماحول په نوم باندې کار کوي او هغه خلکو سره کینی او د خلکو مختلف پراجیکټونه کوي څوک په خپله لګیا دي او دا چې کله ټولې معاشرې دا خبره منلې نه او بلکې زه به په دې کې به زه ووایم چې مفتي صاحب او یا زمونږ مذهبي پیشواګان چې دي هغې ډېر ښه کار کولی شي او د هغې به زه یو اګزامپل درکړم چې زما ریسنټلی یو پی ایچ ډي سټوډنټ فارغ کړو هغه د اسلامیات ډپارټمنټ او زما په کو سپرویژن کې دی چې اسلام د ماحول په باره کې څه وایي لکه د سمندر په غاړه که ته ولاړې نو اوبه چې ته اودس کې نو هغه به په لیمیټډ اوبو کې ټول سمندر به اودس نه کوي د اسلام یو آفاقي تعلیم دا دی چې یاره دا ماحول دی پاک پاتې شي نو به حیثیت د پاکستان به حیثیت د مسلمانانو دا زموږ فرض دی چې موږ دغه خبره ښې ته بوځو او په دې باندې مباحثه وکړو مبارزه وکړو کینو پې د یو بل سره بیا ډسکس کړو نو دا به زموږ په ذهنونو کې هم راشي او انشاءالله مستقبل کې به زمونږ هم او د نورو عالمو به هم خیر ورسره صحیح ده یونیورسټي لیول باندې لکه څنګه چې تاسو ویله چې یو سټوډنټ دی اسلامیاتو هغه ولې سره تاسو یو ریفرنس ورکو خو که اوورال پاکستان کې د یونیورسټي لیول باندې دې باندې سټوډنټس پوهې کړی شي او هغه یو مهمو چې دا به څومره اثر ولري د یونیورسټۍ سټوډنټان خو ظاهره د په کورسز کې دا خبره موږ دا او د په سکول کالج د یونیورسټۍ سټوډنټان چې دي هغه خپله حصه کنټریبیوټ کوي خو سوسایټي صرف د هغه خلکو نه ده اگر چې هغه اوپینین لیډرز دي خو د ټولې سوسایټۍ چې دا خبره موږ منلې نه او په ځان یو لاګو کړي نه نو دا به ګران نو هغې کې به دا ده چې عام سړي له به هم تله غواړي هغه به هم په دې خبره پوه کول غواړي چې یاره سب پاک دي او سب ښه دي ډېر ښه صحیح ابھی میں آپ کی طرف آ رہی ہوں آپ نے میرے خیال میں پاستا اس میں ایڈ کر دیا ہے جی ایڈ ہو گیا ہے بالکل ریڈی اوکے تو ابھی جب اس میں ایڈ کر لیں گے تو کتنے ٹائم کے لیے اس کو چھوڑیں گے آپ بس یہ بھی ریڈی ہو گیا ہے جو ہے نا یہ مکس کرنا ہوتا ہے بوائلڈ پاستا آلریڈی کوکڈ ہوتا ہے پہلے سے تو جب یہ چیزیں وغیرہ چکن پک جائے اس میں چیزیں مکس کر کے تو یہ ساری چیزیں مکس کر کے تو اس کو ریٹ کرنا پڑتا ہے بس گرم کر کے تو آپ ٹھیک ہے مفتی سے دا گاونڈی یا دا ہمسایہ ذکر چرازی نو څه ویل کېږي چې کوم ځای کې زموږ کور دی د هغې نه اخوا او دېخوا څونه کورونه هغه همسایه یا ګاونډي کې شاملېږي پړوس حدود څه دي او جی حدیث کې راځي چې د یو بدعماله د بدعمالۍ په وجه باندې خوا کې صلیح کورونه متاثره کېږي شل په دي او شل په دي وای وای بعضې وایي چې لس په مخه لس په شا لس په دي او لس په دي داسې دا ګول دایره ده ډاکټر صاحب زه دا وایم چې د شریعت په رڼا کې چې ستا په محله کې کوم دي هغه ستا د کمیونټۍ ستا د معاشرې ستا د میل ملاقاتونو ستا د غم و ښادۍ افراد دي صحیح ده خو چې کوم څومره نږدې دی د هغه حق هغومته زیات دی مثلا تا سره چې کوم لګېدلی دی اوس په ما باندې د ډاکټر صاحب زیات حق دی چونکې دی ما سره متصل ګاونډي دی ستاسو مانه لږه فاصله ده نو حق خو لرئ خو په هغه فاصله کې مطلب دا نمبر وار چې کوم نمبر باندې ستاسو لګېدلی بیا هغه سره لګېدلی دا زیات حقوق لري او د هغو نه کم سے کم د هغو کیفیت او د هغو حالات معلومول ستا په ذمهدارۍ کې شامل دي مې بي چې ته د هغو سره د خرابې رویې په وجه باندې ستا مواخذه وشي په دې غاړه 2-3 کورونه او په دې غاړه 2-3 کورونه په هغې کې زیات حق چې کوم دی
هغه ډاکټر صاحب دی ډاکټر پسې چې کوم دی بیا نو هغه دی دغسې په دې سایډ باندې نو دا حدود و قیودات دي او په دې خپل خبره کې زه دغه نه هټ کر د ډاکټر رشید صاحب چې کوم ماشاءالله دوی له الله پاک یو ډېر غټ مقام ورکړی دی پی ایچ ډي ډاکټر زه هسې د دې ډاکټرانو معترف یم بیا په کیمسټرۍ کې د پښتون سړي پی ایچ ډي چې دا خو غټ کمال دی ماشاءالله بیا په مراتبو باندې مخې ته تلل او د یونیورسټۍ وایس چانسلر جوړېده معمولي ګپ نه دي الله پاک دې دو مرتبه کې نور اضافه وکړي دا د معاشرې دپاره د فکر یو خلق دی لکه څنګه چې الله پاک په قرآن کریم کې ویل انما یخشى الله من عباده العلماء په یری کې زما ما نه چې کوم خلق زیات یریږي هغه صاحب علم دي او یو حدیث کې دا راځي چې د عالم مرګ د عالم مرګ دی دا خو معروفه خبره ده موت العالم موت العالم د عالم ولې وجه داره چې هغه معاشرتي د معاشرې سوچ کوي نو ډاکټر صاحب ګوره ماحولیت باندې چې کومه خبره تاسو ته وړاندې کړله په دې کې زه دا اضافه کوم چې الله پاک د انسان د دې طبیعت په وجه باندې د دې ضرورتونو په وجه باندې الله پاک غرونه پیدا کړي دي شنې پیدا کړي دي اوبه پیدا کړي دي په دنیا کې خشکي کمه ده او چې کومه دریابي علاقه ده د اوبو علاقه ده هغه زیاته ده ولې چې د دې ضرورت دی دا زموږ ماحول دی د دې قدرتی ماحول اضافه خو زموږ دپاره ضروري ده خو په دې کې کمې راویشتل داسې حالات او ماحول جوړول چې په هغې باندې دي ونو ته نقصان ورسي د ایندن ضرورت دی اوس مثلا زموږ په وطن کې د ګیس چې کوم لاینز دي هغه ځای ته رسول په مري کې یو جال بچاو ولې چې ماحولیت قدرتی ماحول متاثر نشي د ډاکټر صاحب وینا مطابق چې غریزه علاقه زموږ پسمانده علاقه هغه علاقې چې په کومو ځایونو کې ونې دي موجوده حکومت خو اعلان کړی چې ون عرب او د دې نه سره پاسه ونې مونږ لګو نیم خبر چې په کوم ځای کې لګېدلې دي او څنګه لګولې دي خو د دغه ضرورت دی چې ولګي او چې کومې ونې دي هغه محفوظ شي دویمه خبره دا زموږ د ډسټ چې کوم دی د فیکټري ایریا دی متعین شي هغه د هغې دپاره د مختص ایریا ورکړلی شي چې د هغې هغه مشینري چې کومه چلیږي د هغې فضلات چې کوم دي هغه فضلات زموږ اوبو ته نه ځي اوبه نه متاثره کېږي مفتي صاحب تاسو دا اوبه جانلیوا ثابتېږي صحیح ده ماحولیت دغه هر څه دی ښه څنګه چې تاسو ویلي چې د ګاونډي اولني هغه ګاونډیان چې کوم تاسو سره دیوال باندې شریک دي د هغې اولنی حق دی او تاسو دا ویلي چې دومره حق ورکړول شوی دی چې داسې لګي چې په جایداد کې په وراثت کې دوی له باید حصه ورکول پکار دي خو داسې هم کیږي چې د ګاونډي ماشومان وږي وي خو زمونږ کور کې روټۍ ورسه پراتی خو مونږ هغه هغې له نه ورکو په داسې سچویشن کې په داسې حالاتو کې یا داسې چې مونږ د خوا ګاونډي دپاره پرابلمس کریټ کوو مسلې جوړو دا خو لا ډېره لرې خبره چې موږ هغې سره مرسته وکړو نو د یو ګاونډي چې هغه د شپې وږی اوده کېږي او بل کره روټۍ وي او هغه د هغه بچو له هغه له روټۍ ورنه کړي د دې څه سزا څه ګناه څه داسې څه خبره شته وعید دی او حدیث کې دا یو قول دی نیمه اوس د دې ما سټډي ونه کړله چې دا حدیث دی قول دی تاسو اطلب الجار قبل الدار چې تاسو د کور د لټولو نه مخکې ګاونډي ولټوئ چې کور اخلی د هغې ګاونډي څنګه دی مالک بن دینار رحمه الله یو ډېر غټ تابعي تېر شوی دی هغه ډېر غټ مقام او علمي شخصیت هغه به داسې کار کولو چې خپل له کور د خرڅ اراده یې وه نو چا دې ترې تپوس کړی دی چې ستا د کور څه ډیمانډ کوې ته قیمت یې څه وایي نو دا زما د کور 10 دینار زما د کور قیمت دی او 10 دینار زما د ګاونډ قیمت دی لکه زما د کور چې څومره ویلیو ده دغوم د ویلیو به زه خپل د ګاونډي اخلم چې زما ته پړوس چې دی فرض کړئ هغه د ډاکټر رشید ملاو شوی دی نو دا 10 زما د دې صوفي دی او 10 د دې ګاونډي د پړوس دی چې د دومره زبردست سړی دی چې زما په ګاونډ کې دی او دنه ماته راحت او آرام را رسي د هغه کور بچي خپل بچي ګڼل پکار دي د هغو سره هغه مینه محبت پکار دی کومه مینه محبت چې نه کېږي لکه زما سوال دا و چې وعید زه تاسو ته اورم هغو حق څه دی هغه اول کلیر شي بیا د هغه حق تلفی په بنیاد باندې چې وعید دی الله چې د هغه رسول صلی الله علیه وسلم چې کومه خبره کړې ده نو هغه تاسو ته اورم د هغه بچي هغه هم د حق دی لکه څومره چې ستا د بچي حق دی
وږي شي ورې نه کې یا د هغو دا هتک دی دا د هغو حق تلفي ده دا د هغو ضرورت نه انکار کول چې دي په دې کې د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي په دغه سړي د الله لعنت وي ملعون ورته حدیث کې ویلې شوي دي دا د حدیث الفاظ زه کوټ کوم چې په هغه کې ملعون اوس به تاسو وایئ چې ملعون څه ته وایي ملعون هغه سړي ته ویل کېږي چې کوم د الله د رحمت نه لري نو دا ډېره بده خبره نه ده چې الله خپل د رحمت نه یو سړی محرومه کړي او وجه سي چې هغه د ګاونډي حقوق نه ادا کوي د هغه د مشر د کشر د سړي د ښځې حقوق حق نه ادا کوي نو په داسې سړي باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث وعید دا دی چې هغه ملعون دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې داسې شوي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغسې سړو مذمت کړی دی د هغه لارې بندي کړي دي چې ستا په باره کې د ګاونډي شکایت دی هغه ستا حوالې نه بیانوي نو حدیث کې راځي چې د یو سړي شخصیت اندازه به تا ته د هغې نه لګي چې د هغه د ګاونډي د هغه په باره کې څه خیالات دي ولې چې هغه هلته پاتې کېږي نو که د هغو خیالات ښه وي د دې مطلب سړی ښه دی خیالات ته ښه نه وي سړی ښه نه دی نو د هغه آینه چې کومه ده هغه د هغه ګاونډیان دي بلکې د که زه پکې لږ ایډیشن کولی شم په اسلام کې خوبصورتي دا ده چې دا د سوسایټۍ خبره کوي صحیح او په هغې کې دا ده چې که پرس کا څوک کور ته سبزي راوړي یا فروټس راوړي نو دا جایزه نه ده چې د فروټس چلکې د داسې ځای واچوي چې هغه د ګاونډي بچي ویني الا ماشاءالله چې تر څو یې هغې له ورکړی دی زبردست لکه په اسلام کې د دې اجازت نشته چې ته د خټکي وخورې او ستا د ګاونډي بچي دې ونه خوري نو که ته پټ خوړی شي خو ټیک ده خو ټیک ده او که پټ یې نشي خوړی نو باید هغې سره چې د هغې سره تشي هغې له ورکړي دلازاري مه کوه صحیح او لکه د دل ازارۍ دپاره د اسلام د گاونډي دپاره بلکې هغه نور خو ټول خو دا ده چې ته به خپل د کور خټکي که خورې یا هر فروټ چې خورې صحیح ده چې د هغه بچي وي نه ني او د هغې ورته زړه تھینک یو ډسټبن به په پرده کې ډاکټر صاحب تاسو ډیره زیاته مننه تاسو راغی دا زموږ د سپانسر د طرف نه تاسو ګفت دی دا ګفت په تاسو سره زیږي ډیره زیاته مننه تاسو او لیدونکو همدې سره موږ یو ورکوټ شانتي بریک الو بریک نه واپس راځو په خیر رمضان سره اوسئ ستړي مشي په خیر رمضان ته مفتي صاحب څنګه وزه خدای ته جواب دی په دې سلسله کې ګفت په دې سلسله کې دا لګل دا خو نه ونه وای او بس تاک خوي هغه یو وی کې درې وی خو تاک خي ښه زه به تاسو نه په دې باندې تپوس کوم خو دا غواړم چې څنګه د پروګرام شروع کې موږ چې موږ سبا نیوټریشن یا ماهري غذایات چې کوم دی هغې به خپرونه کې میلمه وي د روژې میاشته او هغې سره به د ډایټ حوالې سره خبرې کوو ما سرناسره جناب ډېره محترمه ډاکټر فریحه ستړي مشئ السلام علیکم وعلیکم السلام ډاکټر څنګه یې تاسو ښه ټیک ټاک صحت ښه دی جی الحمدلله ګډ ښه دا راته وایي چې د سحري او افطاري حوالې سره که موږ د ډایټ خبرې وکړو نو دې کې دوه خبرې دي ځکه چې موږ کله اول روژه شروع وکړو که نه نو هر یو کس انرجیټک وي خو چې څنګه روژې تېرېږي نو خوراک خدای کوي د دې ځینې خلکو خو پکې وزن هم زیاتېږي خو هغه انرژي پکې هغه نه پاتې کېږي نو آیا دې کې د صحیح ډایټ وي چې لکه هر څه خوراک ضروري نه چې تاسو له انرژي درکړي جی بالکل داسې وي چې موږ چې کله ډایټ ډیوایډ کوو نو موږ سحري وخت کې دومره لکه کاربس که موږ عام لینګویج هغې ته نشاسته وایو هغه موږ دومره ډېر واخلو څنګه چې ویټ شو رایس شو دا څیزونه سموسې او پکوړې او هغه افطاري کې وي سحري کې سحري خبره کوم چې مطلب روټۍ زیاده وخورو پراټې وخورو هغې دا وي چې هغې ډایجسټن باډي کې ډېر جلدي کېږي او ګلوکوز یو نقصان یې دا وي چې ګلوکوز لیول ډېر زیاده های کړي او بل نقصان دا وي چې هضمه هغې جلدي کېږي ډایجسټن یې جلدي کېږي نو هغې نقصان دا شي چې موږ ویټ زیاده شي خو موږ انرژي لیول سم نه وي اوکې هغې سره بیا هغې الټرنیټ دا وي چې موږ د پروټین سورس ته لاړ شو مطلب که موږ هغې هاف روټي والو ورسره 2 انډې والو نو هغې بایو اویلیبلیټي مطلب پروټین ډایجسشن چې وي هغه رو کېږي نو هغې سره یو زموږ انرژي لیول هم صحیح وي زموږ پروټین انټیک هم سم شي او زموږ کاربس هم کم شي کوم چې صحت دپاره ډېر ښه دي
او دین علاوه مونږ دهی یوګرټ هم غوښتی شو هغه هم پروټین ډېر ښه سورس دی نو هغې سره دا چې زموږ انرژي لیول ټوله ورځ صحیح مطلب سم او تږي به نه کېږي که نه څوک تږي ښه اوس دا راته وایي چې څنګه تاسو د سحري حوالې سره خبره وکړه تاسو ویلي چې پروټین حوالې سره یا خو ایګز دي یا یوګرټ دي نور داسې څه دي چې هغه مونږ لکه عام چې هغه خوراک چې موږ شامل کړو چې زموږ ورځ ډېره اوږده ده چې په هغې کې موږ انرجیټیک مونږ چکن کیما غوښتی شو چکن مټن کیما، غوښتی شو اوکې. بیف غوښتی شو دا داسې سوزونه دي کوم چې مطلب د دې هغه خبره چې ډایجیشن روکېږي او هیلث بینیفټ ډېر زیاده دي ایز کمپیر ټو ویټ او رایس دا کارب والا سیزونه چې دي د دې کمپیریزن کې نو دا یو ښه سورس دی صحیح ده راځم مفتي صاحب ستاسو طرف ته راځم تاسو څونه په غوسه ماته ولې ګورئ مفتي صاحب د ګریډ دا راته وایي چې د ګاونډي سره که نه لکه کوم چې زموږ په ګاونډ کې خلک اوسېږي د دې سره اکثرا موږ روژه ماتې یا افطاري چې کوم دی وړو نو په اسلام کې د دې څه پس نظر دې ته کتل کېږي یو دویم دا چې افطاري خصوصي څنګه تاسو چې ګاونډي په ګاونډي حق دی او هغه د لوږې او د تکلیف خیال ساتل پکار دی خو کله داسې هم کېږي نه چې په بدل باندې موږ څه پخ کړي نو موږ 2 ډیشونه هغوی کړو لېږل هغوی څه پخ کړي او 3 ډیشونه یې موږ کړو لېږل صحیح د هغه بیا اضافي هم وي دې باره کې به تاسو څه وایئ دا ډېر ضروري شی دی د تعلقاتو د برقرار او ساتلو دپاره او د تعلقاتو د جوړولو دپاره د تحفو د تحائفو تبادله چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تعلیماتو حصه ده هغه د پښتو مصره ده چې مینه پتلو راتلو زیاتېږي کله راځه کله به زه درځم مینه مطلب دا نه چې کله څه لیږه کله به هغوی رالیږي دا باهمي چې کله د ورکړې راکړې دا تصور یې حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مینه محبت چې دی دا په تحایف ورکولو باندې زیاتېږي او تحایف ورکوئ او محبت زیاتوئ نو هغه تحفه چې وي لکه څنګه چې تاسو ډاکټر صاحب ته تحفه حواله کړله هغه د هر مالیت چې او د هر انداز چې وي هغې کې محبت پیدا کېږي چې زما قدردانی ده په کار دا چې زوم د قدردانی وکم نو حدیث کې راځي وي الانسان عبد الاحسان بنده د احسان بنده انسان چې دی دا د احسان بنده دی لکه احسان ډېر غټ شی دی او د ګاونډي دپاره دغه د خوراکو تبادله دا بهتري نظریه ده او هغه د یوې ورځې نه بلکې چې کومه ډونګه ستا کور ته راشي یا پلیټ کې سره راوړلی شي نو هغه پلیټ رواجي اعتبار سره روایتي اعتبار سره زموږ دا خلق چې دی هغه خالی نه لیږي بلکې هغه پلیټ په دویمه ورځ ولیږي هسې نه چې هغه پلیټ هم په کور کې پاتې شي مطلب د واپس هغه تصور دا هم مزید نقصان دی د چا د پوره یو ډش سیټ وي ډینر زیاتره کورونو کې داسې کېږي هغه سیټ کمزوری شي نو په هغه کې واپس آئے کې څه نه څه متبادل آیټم خوراک یا څه شی لیږل پکار دي چې هغه ته هم احساس وشي چې دا ډېره ښه خبره ده او وختي ډاکټر صاحب خپلې په خبره کې چې یاره مونږ فروټ خورو په کور کې د هغې چلکې مونږ په داسې ډسبن کې ونه غورځوو چې هغه واضح وي مخامخ وي او زموږ ګاونډي د هغې طاقت نه لري نو د هغه بچي به په کوړن کې مبتلا شي هغه به په احساس کمترۍ کې مبتلا شي نو تاسو مطلب دا دی چې ګاونډیانو سره افطاري یا د خوراک څه هغه ورکول دا ښه خبره ده دا شیر کول پکار دي جی بالکل کال پکار اوکے لیدن کو امید سر د کچن طرف سے جی ابھی آپ ٹینک بنائیں گے جی ٹینک بنائیں گے آج پائن ایپل فلیور میں پائن ایپل واو جی پائن ایپل فلیور میں ٹینک بنے گا اور پاستا کے ساتھ افطاری میں جو ہے نا آپ پھر سرو کریں گے جی ٹھیک ہے صحیح ده فریاد تاسو طرف ته راځم څنګه چې تاسو د سحري باره کې ویلې چې دا خوراک چې کوم دی که هغه واغستلی شي نو هغه به دای چې د ورځې به سړی انرجاټیک وي دا راته وایي چې په افطاري کې باید کوم خوراک چې کوم دی هغه پریفر کوئ تاسو چې هغه اغوستن پکار دی ځکه چې د هغې خو اثر کېدلی شي په نورو ورځو باندې څنګه چې ما دا خو پوره یوه میاشت چې موږ روژه نیسو نو هغه داسې کوم خوراکونه چې هغه هیلدي هم وي صحت دپاره هم ښي او انسان پوری انرژي هم ساتي صحیح ده مونږ کلینک کې چې زیاده پیشنټ راځي هغوی ایشو دا وي چې هغوی سحري خو پرهیز والو کی لیکن هغوی افطاري کې بیا دومره مطلب سموسا پکوړه دا سیزونه واخلي هغوی الټیمیټلی افیکټ وي هغوی په ډایټ په نیکسټ ډے هغوی انرژي لیول باندې هم افیکټ وي
نو موږ هغوی ته وایو چې مطلب تاسو افطار او سحري دواړه مینیج کوئ دواړه یو بیلنس کوي ټولو نه پهله که مونږ خبرې وکړو نو ګرمي ده هر څوک ډرنک ته ځي نو یو آپشن مونږ سره دا وي چې مونږ یوګرټ لسی جوړ کړو دا ډېر زیات یو هیلدي آپشن دی بله چې تاثیر یخ دی ګرمي د نن سبا بالکل او دې نه علاوه که مونږ فروټس یو شیک ته ځو نو هغې کې ټولو نه هیلدي آپشن بیریز دي نن سبا سټرابري ایزیلی ملاو شي نو که مونږ داسې وکړو چې ډېر لیس اماؤنٹ کې ملک وذ سټرابري وکړو نو هغه ډېر یو ښه آپشن وي لکه یو ډایټ لحاظ سره ډېر هیلدي آپشن دی او دې نه علاوه که مونږ جامې شیري وغیره اخلو نو هغه بیا ډایټ آپشن دی که خو باقي سنیکس خبره کوئ نو پکوړې هر څوک پریفر کوي چې پکوړې دې وي سموسه وي نو هغې کې زه بیا خپل پیشنټ ته وایم چې دا څوک پکوړې مطلب ډېر شوقین دی نو بیا چکن پکوړه جوړ کړئ چکن او ایگ یو ځای ملاو کړئ او هغې کې لږ شان المنډ مطلب بادام پیس کړئ نو هغه واچوئ نو هغې یو ډېر ښایسته مطلب ښه کرسپي پکوړه جوړ شي نو هغه آپشن دی او کھانے کې هماغه میټ آپشن دی هغه بیسټ دی ښه د شوګر مریضان روزه نیوي شي او د هغې دپاره تاسو خاص ډایټ پلان ورکوئ جی بالکل شوګر روزې او شوګر خو دا لینک دی چې که ریلیجیس موږ وګورو نو حضور صلی الله علیه وسلم ویلي چې لکه ویک کې دی 2 ډیز روزه پریفریبل ده خالی ټیوزډے اور تھرسډے اور منډے او تھرسډے بالکل نو هغې یو هیلث بینیفټ دی که موږ لکه ډایټیټکس لحاظ سره وګورو نو هغه باډي کې یو آټوفیجي یو ټم دی هغې دا مطلب چې کوم باډي کې ډیډ سیلز دي نو هغه صفایي وشي روزې دای مونږ خپل چې کوم پیشنټس وي هغوی ته مونږ نارملی هم انټرمیډنټ فاسټنګ ورکوو هغه دا وي انټرمیډنټ فاسټنګ چې هغوی اوبه والی شي اغوښتی شي نارمل ورځو کې روزو کې نه هغوی نه علاوه نو ویک کې مونږ هغوی ته وایو چې تاسو ویک کې 2 ورځې به انټرمیډنټ فاسټنګ کوئ هغه دا چې 16 آورس فاسټنګ وي نو هغې کې کوم چې باډي کاربوهایډریټ لیول وي یا انسولین ریزسټنس یو ټم دی هغه ډېر زیات یو ډیپ لینک دی وذ ډایبیټیز نو هغه انسولین ریزسټنس چې دی هغه فاسټنګ سره کنټرول شي نو مونږ خو بالکل وایو چې هر پیشنټ ته وایو چې روزه مست ده وذ ډایټ دا نه چې ډایټ ریګولري هغه ډایټ دا دی چې هماغه لحاظ که اوس څنګه چې زه یم یا تاسو یا نارمل پیپل دی خپل 80 ګرام پورې رایس یا ویټ اغوښتی شي خپل ډایټ کې 80 ګرام پورې لیکن کوم چې ډایبیټیز والا پیشنټ یي هغوی ته مونږ وایو چې وایي تاسو به 50 ګرام نه زیاده کاربس نه اخلئ کارب کې هماغه راشي ویټ او رایس راشي او هغې نه علاوه د شوګر وغیره دا خو بالکل ریسټرکټډ وي هني شو فروټ شو دا سیزونه ریسټرکټډ دي او فروټ کې دا ده چې مونږ هماغه وایو چې تاسو بیریز اغوښتی شئ یو که نارمل کس دی څنګه مونږ شو نو مونږ یو سرونګ فروټ اغوښتی شو لیکن کوم چې ډایبیټیز دي نو هغوی به فروټس نه اخلي وجه څه ده هغوی کې فرکټوز وي هماغه انسولین ریزسټنس زیاده شي نو شوګر لیول های شي مونږ چې دا سیزونه ډیډکټ شو فروټس رایس او ویټ نو هغوی شوګر لیول خپل ښکته راشي نو ښه لیدونکو یو ورکوټ شانتي بریک کلو بریک نه واپس راځو د بخیر رمضان خبرونې سره اوسئ ویلکم بیک په خیر رمضان ته یو ځل بیا په خیر رالی ما سره ډاکټر فریحه ماهر غزیات یا چې نیوټریشن دغه ما سره خبرونه کې ناصر دین مزبل تپوس کوم چې دا راته وایي چې انسولین چې کوم دی هغه د میډیکیشن څنګه من باندې یعنې صحیح دی انسولین چې کوم خلک لري هغه شوګر بیمارانو ته چې کوم دی فایده ورکوي بینګ ډایټیشن مونږ خو دا ریسټریکټ کوو تاسو وایي چې نه ده پکار نه مونږ ریسټریکټ کوو هغه وجه دا وي چې کله مونږ هماغه خبرې چې کله مونږ کاربس ریسټریکټ کوو نو مطلب هغې باډي کې خو ګلوکوز لیول اسم کم شو صحیح ده ګلوکوز لیول چې کم شي هغې انسولین ریزسټنس اصل کې مطلب دا چې باډي کې چې کم انسولین هورمون دی هغه خپل کار پرېږدي نو کله چې مونږ کارب ریسټریکټ کوو نو هغه رو فنکشنل شي نو هغه چې کله باډي کې فنکشن سٹارټ کړي نو هغه بار نه انسولین لګولو بیا هیڅ فایده نه وي هغه مونږ بیا داسې کوو چې دی خو هغوی ته ډایټ ریکمنډ کوو ود ایکسرسایز او ود سم سپلیمنټ میډیکیشن نه سپلیمنټ هغې طریقه دا وي چې مونږ دا نه چې یو چې څنګه پیشنټ راشي مونږ وایو بس اوس ختم کا داسې نه وي ګریجولي مونږ خپل یو پروټوکولز وي هغې مطابق هغې کیلریز کاونټ کوو مونږ ګورو چې هغې باډي نیډس څومره ده
هغې ته موږ هغې ټول کیلکولیشن کوو چې کیلري څومره به پروټین نه ورکوو څومره فیټس نه او څومره کارب نه چې کله کارب کم شي نو اټومیټیکلی بوډي کنورټ شي فیټ انرژي دپاره فیټ یوز کوي داسې انسان یو هیلدي وی کې فیټ هم کم شي هغې چې څومره دا یو مطلب 90 to 95% دا وي چې کم پیشنټ شوګر وي هغې لیپډ پروفایل هم ډسټرب وي هغې ټرایګلایسرایډ زیاده وي کله چې هغې په ډایټ راشي په ایکسرسایز راشي نو یو خو هغې شوګر یو ډېر پازیټیو امپیکټ وي سیکنډ دا چې هغې لیپډ پروفایل هم ښه شي هغې کوم چې لیپډ که ټرایګلایسرایډ زیاده دی نو هغې جګر چربي وي فیټي لیور وي اوکې نو چې شوګر نشته نو هغه فیټس چې یوز کېږي انرژي دپاره نو obviously هغې جګر چربي یوز شي نو دې ټول پروسس کې به هغې ته انسولین یا میډیکیشن ضرورت نه پاتې کېږي انیشیل دا راته وایي چې روژه او تاسو وایي چې موږ خو عام ورځو کې هم د انټرمیټنټ فاسټینګ دپاره وایو د شوګر مریضانو ته خو شوګر مریضانو ته یو پرابلم دی چې هغه تږي کېږي زر زیات او د هغې خوله وچوي دې دپاره تاسو څه کوئ په روژه کې ځکه چې دا خو یوه ورځ نه ده ځکه چې هفته کې تاسو 2 ورځې هغې ته وایي چې انټرمیټنټ فاسټینګ په هغې کې دا هغې سره یو ایج شته دی چې هغوی اوبه څښلی شي لیکوډ هغې اخیستلی شي صحیح ده نو په دې روژه کې خو داسې هم نشي کېدی نو د هغې دپاره تاسو ډایټ کې څه ور شاملوئ چې هغې نشي تږي زه دلته یو خبره اډ کوم چې کله هغې شوګر لیولز کنټرول کېږي که نه دا ایشو بیا نه وي مطلب څومره کیسز دي زه خو ډیلی بیسس باندې زموږ دغه کار دی ابزرو کوو یو خو دا دی چې دا لسی چې ده دا موږ دغه سحري کې ریکمنډ کوو ولې چې هغې دا وي چې هغې مطلب انیشیلي موږ یو دم میډیکیشن نه سټاپ کوو نو هغې لږ تږی کېږي خو یو هارډلی یو هفته وي هغې نه بعد هغې بالکل نارمل شي ولې چې شوګر لیول چې نارمل شو نو مطلب اوس موږ خو هغه شانتې نه تږی کېږو څنګه چې یو پیشنټ تږی کېږي نو چې څنګه لیولز نارمل کېږي نو هغې هغه یورینیشن او تږی کېدل چې دی هغه دواړه کنټرول شي هغه نارمل لیول ته راشي نو تاسو دا ویل غواړئ چې کوم د شوګر مریض دی هغه تاسو د ډایټ په تھرو د هغې شوګر کنټرول کوئ ایگزیکټلی صحیح ده او کوم چې د ډایټ پیشنټ دی اوس خو روژه ماتو کې دا خوراکونه چې کېږي نو کې داسې کوم خوراک دی چې هغې له نه دي کول پکار څوک چې د شوګر بیماري مطلب چې شوګر دی او نو هغه روژه ماتو کې کوم خوراکونه اوایډ کړي هغې چې موږ دا وایو چې هغه که فیټ یوز کوي نو آیلی فیټ آپشن دی وي هغې کې دی اولیو آیل دیسی ګي کوکونټ آیل او بټر دې کې سیزونه جوړ وي هغه اخیستی شي لیکن یو مطلب سپیسیفک آیل چې کوم دی کوکینګ آیل هغه نشي یوز بالکل هغه کوم چې د اورډنري په مارټ باندې دی هغه نه شي یو دا بله خبره دا ده چې هغوی به روټۍ هاف خوري مطلب مونږ خو روژه کې دی چې 2 روټیانې وخوري هغوی به هاف خوري صحیح ده هاف سره هغوی به میټ پروډکټ ود ویجیټیبل خوړی شي میټ پروډکټ fish شو chicken mutton beef in any form like barbecue form شو grilled شو جو فرائی شوی چې څنګه وي نو 100 ګرام د میټ پروډکټ والی او 100 ګرام ود ویجیټیبل والی نو هغه ښه انف وي مطلب مونږ خپل ډایټ کوو نو انف وي 200 ګرام هغه شي ویجیټیبل ود میټ پروډکټ او 50 ګرام ورسره روټۍ شي نو انف وي او که روټۍ نه نو هغه بیا 50 ګرام پورې رایس هم غوښتی شي ښه واپس مفتی صاحب تاسو له راځم چې موږ نن د ګاونډیانو په ټاپک باندې خبرې وکړې اخره کې غواړم چې لږ تاسو نه تپوس کوم څنګه چې تاسو وویل لکه د ګاونډي وږی ودشي یا د هغه ماشومان وږي ودشي د هغې باره کې تاسو وویل چې یاره زموږ په مذهب کې څه حکم دی آیا په آخرت کې به د انسان یا د مسلمان نه چې د هغه د ګاونډي د حقوقو تپوس کیږي بالکل جی دغه سړی بدبخته دی چې کوم په دنیا کې خپل ګاونډي ونه پالي خو تاسو ته عرض وکړو چې د هغه په پالنه باندې د الله په نسبت باندې ډېر غټ اجر دی په معاشره کې چې کوم عام تعلقات دي په هغې کې د ټولو نه اهم او اشد او نږدې تعلق د ګاونډي دی ولې چې د هغه د روزمره د ژوند تا سره متعلق دی د هغه تعلق په بنا باندې د هغه په باره کې ضرور باز پرست دی هغه ستا د اخلاقو مظهر دی هغه ستا د اخلاقو آینه او عکاس دی او که ستا چېرته د هغه سره لکه حقوق العباد چې دي که نه د هغې د ټولو نه په عامو بندګانو کې بیا د ګاونډي حق چې دی هغه ډېر زیات دی نو لکه هغه سره په خوش اخلاقۍ خبره کول د هغه د حقوقو خیال ساتل جماعت ته تزیه په جماعت کې ستا ګاونډي په منځونو کې راته پابند او اوس موجود نه دی تپوسو کې چې ولې نشته نو که هغه ناجوړی ته هسپتال ته ورسې که هغه په کور کې تپوسو کې چې تاسو غایب یې غیر حاضر یې
او دغه ټولې خبرې دي چې موږ ته په مختلف وختونو کې تاسو وختي خبرې ته غور ونه کړو. عموما زمونږ په کور کې یو خو چلکه پټول وي که نه، بل چلکي په وجه باندې ګاونډي ته اذیت ورکول وي. ما اصل دا خبره کوله چې موږ د صفایي په حوالې سره د ګاونډي حق تلفي کوو. په کار داره چې موږ د کشاده دلی کشاده ظرفه مظاهره وکړو، د هغه د کور مخ هم صفا کړو، خپل د کور مخ هم صفا کړو، د هغه د کور مخ هم صفا کړو. بیا مطلب زمونږ دا ګندګي چې کوم سیوریج نظام دی په هغه کې موږ له خیال پکار دی خاکروب راځي، نو موږ هغه ته هدایت وکړو چې یاره زمونږ د وجې نه زمونږ ګاونډي ته تکلیفونه رسي، هغه ته ایزا ونه شي، او په آخرت کې به یقینا بلا شبه تپوس کېږي چې تا د ګاونډي حق تلفي ولې کړې ده. اوس د هغې په باره کې مراتب دي، خو د اعمالو نقصان کیږي په تنګولو سره، چې ګاونډي ته تنګوي یوه خبره، په دې کې اعمالو نقصان کیږي. دویمه خبره ده چې د هغه ګاونډي حق تلفي چې مطلب حقوق نه پوره کوي، په هغې باندې هم د زیان او د تاوان خبره ده. چې کوم تعلیمات دي هغه دا دي چې ته هغو سره ښېګړه وکړي، هغو سره ښه وکړي، د هغو هر ضرورت چې کوم ستا نه پوره کېږي، ستا په وس دس کې دی، هغه ته پوره کړي. ایدا رسانه حکم نشته دی، بلکې د هغه د پالنې حکم دی، د هغه د حقوقو د ادایګۍ حکم الله او د هغه رسول صلی الله علیه وسلم کړی دی. نو موږ له د هغې پاسداري پکار ده. صحیح ده. واپس راځم ستاسو له، ولې چې روژه ده او په روژه کې تاسو وګورئ نو افطارۍ کې د خلکو زیاتره دا یو خو چې څنګه شربت تړه کېږي د تندې وجې نه، داسې د روژه ماتې په وخت کې د کجورو او د سموسو او د پکوړو د دې ډېر نو دا خبره چې د یو کس شوګر دی نو هغه خو به هم ډېر زیات زړه کېږي چې زه خورم. نو آیا تاسو د هغې په ډایټ کې لږ مارجن ورکوئ چې هغه 100% لکه څنګه چې تاسو ویلي چې هغې ناشته چې کوم ده هغه دونه مقدار کې اغوستي شي، نیمه روټۍ اغوستي، آیا تاسو په هغې کې څه چوټ ورکوئ د هغې د شوګر لیول کتو سره که نه؟ موږ پهله دا ابزرو کوو چې هغه ګلوکوز لیول څنګه روان دی. صحیح ده. هغه که ګلوکوز لیول دومره حد پورې دی څنګه چې 400 یا څه هغه موږ ته رالو هغه 400 او داسې دي، نو بیا خو بالکل نو، ا بګ نو. او کو هغه داسې دی چې هغه یو هفته ډایټ وکړي نو مطلب 99.9% دا وي چې هغه کنټرول شي. نو هغه که 200 نه ښکته وي نو موږ بیا دا وایو چې تاسو بیسن ریپلیس کولی شئ ود ویټ، او که تاسو پکوړې یا سموسه خورئ نو یو هیو ټو اسکپ ویټ، مطلب بیا به روټۍ اسکپ کوئ، دواړه نشئ خوړی، دواړه به نه خورئ. نو ویټ اسکپ کوئ، هغوی پسې بیا یو کین ټیک 3 پکوړه داسې بیا غوښتی شي. ښه، دا راته وایي چې کوم چې شوګر دی هغه په کوم لیول کې چې تاسو بیا هغه کنټرول کولی شي وداوت میډیسن؟ لکه د دې کوم سټیجز دي که نه؟ نه دا یي چې مطلب انیشلی څو کاله کېږي یا څونه ټایم دی؟ نه دا موږ پروګرام خو 3 منت او هغې کې الحمدلله ډېر زیات داسې چې یو کس شوګر دی د 1 کال نه یا د 10 کال نه 15 کال نه تاسو هغه کنټرول کولی شي د دې مطابق؟ موږ سره 20 ایئرز والا پیشنټ هم راغلي، زما خپل فادر اگزامپل والے نو 20 ایئرز وو، هغه مطلب دومره میډیکیشن بیا ورو ورو هغه هارټ پیشنټ هغه بی پی شو، ظاهره ده چې شوګر یي نو کوموربیډیټیز ضرور وي، بی پی او انیشیلی ایونچولی دا وي چې کډنی ډیزیز کیږي. نو هغه تھینک یو ډاکټر صاحبه، تھینک یو ویری مچ جی. دا والی تاسو جی دا تاسو ګفټ دی. تھینک یو سو مچ. دا والی تاسو ګفټ. تھینک یو. مفتی صاحب تاسو خو چې زما ګفټ نه دی پکار تاسو له درکم دا والی جی. تھینک یو. لیدونکو دا زموږ نه پروګرام تاسو کتلو جی په خیر رمضان انشاءالله که ژوند خیري سبا بیا تاسو سره ملاقات کیږي، پر لوی الله مسپارم، الله ممل شه، د الله پامان. Thank you.